دا مناظره دی اخیری وګرځوه دې نه پس چې کله د مناظرې میدان ته رانه شئ دا نصیحت شو تا لپاره د 15 د پاسه دې داسې شرم ولټو چې ستا بچي نه نو وسې کړوسي به هم ټول نه کړي انشاءالله العزیز دا زمونږ تا ته اخیره کې درته دعوت درکو چې راشه حیات النبي ومنه د موضوع نه مزه په دې اخیره کې درته بیا یو ټایم درکوم که دغه عمره کولی شي د قاري طیب صاحب دې دسخط چې شیخ غلام الله خان صاحب دې دسخط کړی په دې به دواړه دسخط وکړو جګړه به هم ختمه شي که په دې هم نه کوې ګمراه راغلی وي ګمراه پاس او ګمراه به قبر اول نمبر ورته ما وویله چې زمونږ په 15 کې اتفاق شوی د پنځپیریانو سره د ویل زه به چېرته نوی ګټه وکړم نوی شرم یې ولټو د 15 په هغې کې به دې څه تاویل کولی شو دا دې اوس داسې شرم وکړو چې ټول عمر به دې ستا بچي هم د دې شرم نه ځان خلاص نه کړي انشاءالله وایي خلک چیلنجونه راکوي نو چې چیلنجونه درکوي ورته په 15 والا باندې دسخط وکړي نو نوې مناظره دې سره پاره کول او نوې مناظرې په دې وکړه چې د سره هغه موضوع ته رانغی دغه د صوابۍ والا مناظرو د مشرانو دسخطونه دي چې دې د هغې نه یعنې د مجتبی عامر وغیره شکست نن به زبان حال د اقرار وکړو دویم نمبر ما ورته ویل ته نبي صرف روح ته وې په هغې کې 2-3 ځل تعبیرونه کول الحمدلله حالت دنیا وکړو بیا ما ورته ویل په روح باندې ته سره مرګ نه مرې نو چې روح ته مرګ نه دی راغلی د هغې حیات چې معنادار بیا تا صرف هغه نبي ګڼو د هغې لپاره تا مرګ نه تسلیمو د مرګ منکر زه شومه که ته شوې بهرحال ما په اوله کې عقیده پیش کړې وه چې اهلسنت والجماعت علماء دیوبند وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو برزخ قبر شریف میں بتعلق روح حیات حاصل ہے اور اس حیات کی وجہ سے روز اقدس میں حاضر ہونے والوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی علیہ السلام د وفات دنیوي وفات نه وروسته جسد اطهر سره په خپل قبر برزخ شریف کې ژوندی دی څوک چې قبر ته نږدې ورشي هلته درود سلام وایي قبر سره په خپل اوري د لرې نه د فرشتو په ذریعه سره ورته رسولی کېږي ما په هغې باندې مسلم حوالهجات پیش کړي بیا مې ویل له دې منکر ګمراه اعتقادي بیرتیرلس حوالهجات مې پیش کړه او بیا ما مولوي صاحب نه تپوس وکړو چې وفات نه بعد ته حیات منې که نه برزخي بچس دی عنصري سره خاموش دی ورباندې کله یو ځي ته ځي کله بل دویم ورته ما ویل چې ووایه په جسد عنصري سره حیات نه منم نو په څه سره یې منم په اول ټرن کې ورته مې ویل دا زما عقیده ده دا صحیح ده که غلطه ده که غلطه ما ته صحیح عقیده راکړې تر اوسه پورې صحیح عقیده را نه کړه دریم نمبر ما ورته ویل چې څوک چې د دې حیات منکر دی هغه ګمراه دی اهلسنت نه خارج دی لکه مشفرې ما ورته ویله څوک چې د حیات النبي سلم قایل دی د هغې څه دغه راغی وایي یاره دا تحقیقات علمیه دي تر اوسه پورې ویل قرآن د 1300 آیاتونو نه خلاف ده تر اوسه پورې ویل حدیث متواترو نه خلاف ده او اوس وایي تحقیقات علمیه دي ماشاءالله دا د تحقیق او هغې هم بیا راواغستو د هغه سړي قول چې د پنځپیریانو په باره کې په کمیټۍ کې ګمراه ورته وایي مفکر اسلام مفتي محمود هغه رسته کوي او بیا ما ته وایي وایي خضر حیات بکروي صاحب داسې نه دی که ورسره مې کېنولې ما ورته ویل کښېنې نه وه وایي د شاګرد مخې ته یې ناست که قسم دی که ستا هم حیثیت هغه لري په مناظره کې تر اوسه پورې مناظره هغې کړې هم نه ده او ستا هم دومره شهرت دی 2 ځل خو په زور ما سره الان کې زموږ مناظرې چې وي چېرته جوړه شي موږ وشو وادان صاحب روزاله چېرې ما سره مناظره وکړئ او دومره پورې انا لله و انا الیه د ابوبکر صدیق رضو په ایمان باندې یو شیعه رافضي ګیره خرولې سره باسو د الله بنده خمیني په کفر یې وکړه د هغه شیعه په کفر یې وکړه تا د خپلې مشهورتیا دپاره د ابوبکر صدیق ایمان زیرې بس راوړو قسم دی ستا په ایمان ماتم کول پکار دي دغه شیعه ته به دې ویلی وی چې اول خپل ایمان ثابت کړه د ابوبکر صدیق ایمان مسلم دی لږ زه تا ته وایم د شیخ طاهر په ایمان ما سره خبره وکړې نه یې کړې راسره عنایت الله شاه ګجراتي په ایمان راسره خبره نه کړې د شیخ طیب صاحب په ایمان راسره خبره نه کړې د خضر حیات په ایمان راسره خبره نه کړې کاش ابوبکر صدیق تا ته دغومره مظلوم شو دغه په ایمان تا د رافضي سره بحث شروع کړه هغه هم انلاین د خپل شهرت دپاره د الله بنده دا شی بیا مه کوه